په یو چم کې ورونو یو کس مړ شو نو چې قبر تیار شو نو جنازه استاد یې کړې وه خو بیا قبر له رانغی څه چل به نو هېڅوک نو په قبر د مسلې او مونږ خو چې په کوم قبر مسله ونه شي دا به څنګه چلي نو اوس یو خوا بل خوا خلک ګوري چې یاره څه وکړو څنګه چل وکړو نو تاسو ته لکه ګورې تقریرونه نه کوم مثلا تاسو وایي چې تقریرونه کوي خو ناست یې نو مې ورکړه څو خبرې به وکړو تنګ شوي خو نه یې نه یو دوه خبرې کوم سره هغه کس یو پاسېد وی نشته استاد وی نه وی ستاسو که خوښه یې زه به یو خبره وکړم هغه یې ورته وکړه ته به څه وایې اوس خو هر څوک پوه شو که نه سم پوه شو ښه سم پوه شو اوس پکې ځای نشته نو نو هغه چې کس پاسېد نو دی ویې دی به مسله به څه کوي دی به وایي څه هغه وی نو چې یو خبره ته وکړم استاد چې همیشه خبره کوي نو څه کوي نه یې ورته وی ته ووایه که نه وی هغه چاته یادېږي وی نه داسې نه وم خو دا ښې خبرې کوي که نه وایي چې دا ښه دي او دا ښه دي وي دا وی او وی دک وایي چې ګوره د دې نه ځان ساتئ د دې نه ځان ساتئ د دې نه ځان ساتئ وی هم دک وایي وی یارونه خبره ته وکړم ښې درته هم معلومې دي استاد یې درته ویلي دي بدې درته هم معلومې دي استاد یې درته ویلي دي وی دا ښې کوئ د دې بدو نه ځان ساتئ او وی دعا وکړئ چې ځو زه به درته هم دا ووایم چې بس ښې هم واورېدې او هغه هم واورېدې چې بدې کمې دي نو اوس دې خدای مونږ له په ښو باندې عمل را نصیب کړي د بدو نه مو دې الله وساتي ښه اورې که نه د بدو نه مو دې الله وساتي یو بزرګو په لاره تېرېدو د یو عالم بیان یې واورېدو هغه درس کولو هغه دا حدیث وی من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی د بنده ښکلی اسلام نښه علامه دا ده چې دی به په زول خبرې او په زول کار او په زولو څیزونو کې وخت نه ضایع کوي دا حدیث دی د نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم دا بزرګ پاسېده د طالبانو د میان نه پاسېد نو یو طالب ورته وی کینه که نه بابا کینه لا خو به زمونږ استاد تر غرمې به الله حدیث وی ته خو یو نه پاسېدې ورته وی ښه راته پته نه چې تر ماسپښینه به سبقونه یي خو دا یو حدیث مې چې واورې زم بهر او په دې عمل کوم اله به بل حدیث اورم چې په دې عمل وکړم صوفیای کرام فرمایي چې د دې علم او د عمل مثال هغه داسې کا چې علم چې دی نو دا مالګه کا او عمل ولا اوړه کا یعنی علم لږ کا او عمل ډېر وکړه او بل صوفي هغه فرمایي چې عمل چې دی نو دا مالګه اخلاص ورته هغه د عمره کا په هر حال اوړه ډېر وي او مالګه لږه وي نو عمل ډېر پکار دی علم لږ پکار دی بیا عمل که هغه لږ هم وي په هغې کې اخلاص ډېر پکار دی نو الله دې زمونږ ستاسو په دې اورېدلو شوو خبرو باندې عمل نصیب کړي او بیا دې الله زمونږ اخلاص نصیب کړي اخلاص باره کې زمونږ مشرانو به فرمایل چې اخلاص څه ته ویلی شي وی به اخلاص دې ته ویلی شي خپله معنی خدا ده چې بنده یو عمل باندې نظر د دې وجې ساتي چې دا عمل کوم چې الله رضا کوم الله زمانه رضا شي بله معنی دا ده چې یو عمل مونږ خالص د الله دپاره وکړو نو هغه زمونږ د دې مدرسو کې هم ده او ستاسو په دې محبت کې هم ده مدرسه کې اخلاص دا دی چې دا مونږ د دې دپاره وکړو چې الله رب العزت مخلوق الله ته نږدې شي د الله قرآن مؤمنان د هغې بچي ووایي او دا د الله کلام عام شي نو دا اخلاص ده ستاسو او زمونږ اخلاص دا دی چې مونږ یو کار کوو هغه مونږ د الله دپاره کوو د دې وجې حدیث کې راځي ورونو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چې ستاسو هغه ډېر عمل که هغه د احد د غر عمره شي. د صحابو د یوې کجورې او یو روایت کې راځي چې د اوږې د کوړي یعنې هغه وړه ښکرا چې به وه ښکروټی د هغې د اوربشو عمره صدقه چې صحابه کړې ده هغه ستاسو د احد د غر عمره د صدقې نه بهتر ده. وجه څه ده؟ د هغې په اعمالو کې بغیر د اخلاص نه بل شی نه، صرف اخلاص. صوفیان کرام فرمایي نو و یو د پیر عمل نه یو د مرید عمل نه. دا مرید خپل کوشش کوي چې زه د عمل له ریا نه بچ کړم، او پیر چې دی نو کله کله یو عمل خلکو ته مریدانو ته ښکاره کوي. پوهېږئ زما په خبره که نه؟ نو هغوی فرمایي وایي چې ریاء الشیخ خیر من اخلاص المرید. دا ښودنه د دې شیخ او د پیر چې دا د مرید د اخلاص نه بهتره ده. زموږ مشرانو به فرمایل وی وجه څه ده؟ ځکه د دې مرید په اخلاص کې ریا ده او د دې پیر په ریا کې اخلاص ده. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د شپې راپاڅېدو، جومات ته لاړ او پټ شو چې څوک مې ونه ویني نو موس کوم ځان له نو ګوټ کې ودرېده. تیاره وه چې مونځ یې کولو نو یو سړی راغلو او دی په موس کې ولیده او دی پوه شو چې څوک رالل. نو دی سحر حاضر شه د نبي علیه السلام مبارک دربار رسالت ته. نو دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې بیګا زه پټ شوی وم چې ما څوک ونه ویني خو چا ولیدم. هغه لیدو سره زما زړه کې لږ غوندې داسې خوشحالي راغله چې ده خو زه ولیدم. وی پټ شوی ولې وي؟ وی پټ شوی خو هم د دغې له لاسه وم چې څوک مې ونه ویني. نو وی چې نیت دې دا و چې پټ د دې وجې شم چې څوک مې ونه ویني او بیا هم چا ولیدې نو دا خو ته چا ولیدې تا ځان ته چاته ښولی نه دی. نو عجیبه جمله ورته وفرمایله وی ابو هریره بیګا درله الله دوه اجره درکړل، یو د دې پټېدو او بل د ښکاره کېدو. چې پټ شوی نو په دې یو اجر، او چې ده ولیدې نو ده به هم مونځ شروع کړی نو په هغې درته الله دویم اجر درکړه چې ده درته. دا زمونږ د علما چې دي نو که دی یو کار کوي د دې وجې کوي چې دا خلک وویني او دا خلک یې شروع کړي. لکه اوس دوی تاسو ته کارګزاري بیان کړه یا نور. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې الله دې زموږ ستاسو اخلاص نصیب کړي. لوی شی اخلاص. هغوی به فرمایل وی دا اخلاص به څنګه کې؟ یو خو به رونو دا ځان ته جوړو نه چې دا به اخلاص کوم او دا اخلاص سره کوم او دا اخلاص سره کوم. ځکه دا اخلاص په نیت کې راوستل چې دی نو دا ځان له ریا ده. هغوی به فرمایل چې کله یو ښه کار کې که مونځ کې که عبادت کې که چا سره امداد کې که یو بل ښه کار کې یا لکه زمونږ د علما لګیا وي دعوت او تبلیغ او نشر و اشاعت د دین کوي نو وی څه به پرس کې وی دې خلکو ته به په دې نظر نه ګوري چې دی به زما څه ښه ووایي یا به دی زما څه صفت وکړي یا به دی زما عزت وکړي یا به دی زما په دې وجه احترام وکړي یا به دی کې ګور ګور کېږي خبرې به کېږي چې زما متعلق به ډېرې ښې خبرې کوي. دا به نه وایي. نو وی څه به وایي؟ وی داسې به وایي داسې مونځ به کوې، داسې عبادت به کوې، داسې د دین خدمت به کوې لکه ګډبه چې د ګډو بیزو په منځ کې اودسې وي او ځان ته څادر خور کړي یا دکه شان په کبل باندې ودرېږي د ګډو بیزو په منځ کې او په پوله باندې یا په پټي کې مونځ وکړي او په میره کې هغه هېڅوک ونه ویني. وی د دې ګډبه نه ته تپوس وکړه چې دا مونځ دی څه له وکړه؟ هغه به درته وایي چې خدای له مې وکړه. ځکه په دې ټوله میره کې د هغه هېڅ ګمان نه و چې ما څوک ویني. هغه ته پته ده چې بغیر د خدای نه ما څوک نه ویني. وی ولې دې ګډو بیزو چې ولیدو
بیا هغه وایي چې د ګډو بېزو که لیدلی یم نو دی به یو بل ته څه ووایي دی خو زما صفت نه کوي نو ګډو بېزو لپاره بنده دا نه کوي چې یاره واره کاسې نه چې ریا پکې راشي خو ګډې دي بېزې دي نو هغوی به مونږ ته ویل خلکو ته هم په دقه نظر وګورئ چې سړی دی که ښه ووایي نو څه چل دی که بد دی ووایي نو څه چل دی الله دې زموږ ستاسو اخلاص نصیب کړي علم سره اخلاص پکار دی او عمل پکار دی یو علم دی بیا عمل دی بیا اخلاص دی علم بی عمل هم خنه دی او عمل بی علم هم خنه دی علم بی عمل هم خنه دی چې علم وشي او عمل پې نه کېږي او عمل بی علم هم خنه دی امیانو له هم نه دي پکار چې د ځانه یو عمل شروع کړي د علماو نه دی تپوس کوي من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق هغه چا چې فقه حاصله کړه یعنی علم یې وکړو او عمل په اونکو صوفي جوړ نشو دی به فاسق شي صوفي دی تاسو ته وې دا مطلب نه دی چې بنده صرف تسبیح راوالي او ذکر شروع کی بلکې صوفي دی ته ویلی شي چې بنده عمل شروع کی نو من تفقه هغه څوک چې پوهه حاصله کړه عالم شو ولم يتصوف او هغه عمل نکو فقط تفسق دی به فاسق شي ولې چې عمل نه کوي خو بس فسق و فجور کې به په بازارونو کې به ناست دي څه پروا به نه عوامو خلکو سره به د عوامو په شاني نه به پکې نه به د عالم رنګ وي نه به پې څه نښه وي علامه به وي ومن تصوف ولم يتفقه او هغه چا چې عمل وکړو او علم حاصل کړی نه دی او عمل شروع کړو فقط تزندق دی به زندق شي بله خلک هغه زنادقه شو زندگان شو څنګه دی تاسو ته ووایي که نه په موبایل هر څه شته خو بعضې خلک وي چې هغوی غیر خلک وویني او هغوی نه متاثره شي یاره دی داسې کوي زه به هم داسې کوم یاره ما یو مسله واورېده هغه هم ښه ده وایي چې دا نشته نو عمل شروع کړي اول ته علم یې نو زندګ وګرځي کله ته سلر کوي د دین نه کله سلر کوي د دین نه کله سلر کوي د دین نه بیا عالم فرمای ومن جمع بینهما او چا چې د دواړو لره جمع کو فقط تحقق نو دی به پای تکمیل ته پای ثبوت ته او کمال ته ورسي نو الله دې علم او عمل زمونږ دواړه نصیب کړي چې علم هم وي او عمل هم وي ځکه صوفیه کرامو یو جمله ویلې ده هغوی فرمایي چې یو علم دی چې عمل پې نه یو عمل دی چې علم نه ورسره نو هغوی وایي العلم بلا عمل علم بې عمله چې دی نو سقیم دی شنډ دی حکیم دی شنډ دی هغه علم چې عمل پې نه وي نو دی حکیم دی شنډ دی چې علم وي او عمل نه وي نو دی حکیم دی حکیم دی ته ویلی شي چې شنډ وي څه پیدا نه کړي که بوټی دی که انسان دی که بل څه شنډ شي نو علم بلا عمل چې دی نو دی حکیم دی عمل بلا علم چې دی نو دی سقیم دی بیمار دی یو سړی عمل کوي او پوهیږي نه چې دا زه څه کوم نو دا بیمار عبادت کوي بیمار بندگی کوي او څوک چې په دا دواړو کې هم علم هم کوي عمل کوي فهو على صراط مستقیم نو دی په نیغه لاره باندې روان شو دا مې درته د دې بیانونو د دې مجالسو پورې اوس اخري خبره د دې مجلس دا کوم چې دا حافظان ماشومان ناظر اخوان دی الله رب العزت نیکان او صالحان لوی کی دوی له الله ترقی ورکی او دی الله جل شانه د دې قوم او د دې ملت او د خپل مور او پلار د پاره د سترګو یخواله جوړ کړي چې د سترګو یخواله وګرځي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما مومنان الله فرمای مومنان هغه څوک هغه وایي هغه مومنان څه غواړي وایي ای ربه زمونږه راوبخې مونږ ته راکې مونږ ته
زمونږ د بیبیانو زمونږ د اولاد نه هغه بیبیانې هغه اولاد چې هغه زمونږ د سترګو یخوالی وګرځي. وجعلنا للمتقین اماما او مونږ د ښو خلکو او د متقیانو امامان کې. زمونږ والد صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې دا څوک سحر او ماښام وایي الله به ورله اولاد او بیبیانې دا نیک او صالحه کړي. نو الله دې زمونږ کورونو کې دین راولي، دا ماشومان دی الله نیکان صالحان لوی کړي، دا مدرسه دی الله آباده لري. ډېر ګران کار کوي دا علما د مدرسو کې د کوم خدمت چې کوي، ورځ شپه د ماشومانو په تربیت کې تیریږي او هغه هم زما او ستا د بل بچي دي او د هغې دپاره دی ورځ شپه سوچونه کوي، فکرونه کوي، بلکې چې دی خپه یي که نه دی خپه هم په دغه وجه باندې چې دا ماشوم ولې سبق نه وایي، دی ولې مخکې نه دی روان. ما او تا ته د هغه خپل ماشوم پته نه وي او دی لګیا دي د هغې په باره کې فکرمند دي، خپه وي بلکې جاړي او دعاګانې غواړي. موږ له هلته کې راشي خانقاه شریف ته وایي یاره زمونږ شاګردان دي وایي په مخ کې نه ځي، یا داسې ماشومان دي چې سبقونه ووایي سپارې یاد کړي قرآن تقریبا نږدې کړي نو بس لړ شي او بعد قرآن یاد کړي نو بیا رانه هغه بېدرکه شي بیا وروستو هیر کړي او هیر شي د قرآن مجید. نو ډېر غمجن موږ ته وایي وظیفه راکوي دعا راته وکړئ چې دا مدرسه الله دا ماشومان په ترقۍ کې د ماشومان له الله شوق ذوق پیدا کړي. ګوره ماشومان د خلکو دي غم یې دی سره دی، زما ستا د بچو دی سره دومره غم دی دومره فکر دی. دا فکر او دا غم دی ته په وراثت سره میلاو شوی دی. د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په میراث کې محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به همیشه په دغه فکر کې و، دغه فکر به کول او دغه غم کې به چې خلکو ته هدایت میلاو شي، خلکو ته هدایت میلاو شي. دی هم هغه فکر او هغه سوچ راوړی دی، ځان سره په میراث کې هغه سوچ او هغه فکر راوړی دی. او ورونو د عالم ډېر لوی مقام دی، د معلم ډېر لوی مقام دی. یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په اسمانونو او په ځمکو کې معلم د دین چې وي د لوی سړی ویلی شي، یدعا کبیر دی بللی شي په لوی سړي سره. لکه مونږ تاسو وو دا ډېر لوی سړی دی پلانکی لوی سړی دی، نه اسمانونو او ځمکو کې ملایکې چې کله خبرې کوي نو هغه په مونږ او تاسو کې د علماو ته لوی خلک وایي، ښه وایي دا ډېر لوی خلک دی، دا د لوی مرتبې خلک دی. دا خو فضیلت دی، دا ملاویږي، دا بادشاهي په ملاویږي په څه باندې؟ دا د الله په فضل ملاویږي، دا د الله په فضل ملاویږي. بادشاهي اصلي بادشاهي هم دا ده، د علماو دا ژوند چې دی نو دا د بادشاهۍ ژوند دی، دا د خوشحالۍ ژوند دی، دا د سکون ژوند دی او دا د اطمینان ژوند دی، دا د برکت ژوند دی. ستاسو خدمت کې مې دا عرض کوله تاسو او مونږ چې چاته پسخېږو نو پکار دا دی چې مونږ دی ته وپسخېږو، چېرې مونږ هم داسې شو زمونږ بچي هم داسې شي. نو الله دې زمونږ بچي هم علما کړي او الله دې ورله د علم هغه نور ورکړي چې زمونږ کورونو ته د علم نور راشي. ګورئ چې د علم نور راشي رونو نو هغې سره الله تعالی په هغه کور کې برکت راولي، په ماحول کې برکت راولي. ګورئ په مزاج کې ورسره فرق راځي او برکت راځي، نو خوی خصلت کې ورسره فرق راځي، نو عادتونه ورسره الله تعالی ښکلي کړي، ښایسته شي ورسره عادتونه. انو الله دې زمونږ ستاسو مینه نصیب کړي، ښه خپله مینه دې الله راکړي. مینه چې راشي بیا هر څه به برابر شي، مینه چې راشي هر څه به برابر شي. دا زموږ د علما وایي لکه اوس دی مخکې د مولوي صاحب خبره وکړه چېرې دا څیزونه ډېر شو او دې سره دا معاشره خرابه شوه، د دې په ځای باندې به مونږ د دی دپاره سوال کوو چې الله دې ورله خپله مینه ورکړي. زما یاد دي یو ځل یو مولوي صاحب د خپل زوی ډېر شکایت وکړو، وی ډېر بې پروا دی، ډېره لاوبالي ژوند دی،
وی زما خبره نه اوري انو والي صاحب ورته زمونږ ووایي شاګرد یم او مورید یم وی چرس نشه خو نه کوي که نه وی نه چې نشه نه کوي وی بیا به یې خدای ښه کړي بس دوره یې ووایي خدای به یې ښه کړي تاسو یقین وکئ هغه هلک چې و نو هغه بیا لوی شو سبق یې شروع کړو ځکه چې پلار یې مولا و هغه لوبالي ختم شوه هغه بیا زمونږ د مدرسې نه فارغ شو او اوس په کلي کې لوی درس چلی هغه فارغ شو یو بل ورور یو هغه عالم و مفتي شو زموږ شیخ صاحب ورته وایي چې نشه نه کوي خدای مې ښه دا هغې د نشې د خبرې اورېدلې وي د دې نه به یې کړنګ وایي دا ګورې نسوارو سره به هم نه راوي دا ګورې ښه نه ده وایي دا بعضې مولانې اچوي وایي ښه نه کوي نشه ده وي یو نشه ښه نه ده نو زه هم ټیک ته اوس خو دا څیزونه دي خو ګورې هېڅوک ته خلاص نه دي دا دومره معلومات چاته وي چې موبایل داسې دی داسې دی خو هر یو سړی ګوري نو ځکه وایي که نه و د خدای نه به خیر غواړو چې خدای مونږ د کفر د سیلاب نه بچ کړي او د اسلام او د دین ترقي نصیب کړي زمونږ او خیر او برکت راله راکړي نو بس چې دغه دعاګانې وو د دې خپل اولاد دپاره دعاګانې غواړو د الله نه غواړو الله به رای راسته راولي نو هغوی ورته دعا وکړه خدای به یې ښه کړي دومره هر وخت یې لګیا وبه شي وي الله به یې ښه کړي نو کله به ښه شي بیا او هغوی دا دعاګانې به یې مونږ ته وایي چې دا وایي 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 نو تاسو ته هم زه د عوام دغه دعا کولی شئ سهار او ماښام یې وایي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما دا دعا وایي باقي نو ډېرې ښایسته ښکلې میاشتې را روانې دي د رمضان شریف میاشت را روانه ده دا پاتې ورځې د شعبان دي نبی علیه السلام به دا دعا کول اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان نو دغې دپاره ځان تیار کړئ الله دې مونږ تیار کړي او الله دې زمونږ اوقات قیمتي کړي او الله دې د مولانا صاحب دې دا سایې او مساعي جمیله په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور وګرځئ او باقي د ډېرو خبرو ضرورت نشته موږ روزانه اورو عمل کمی دی کمی د عمل دی یعنې ما یو ځل وي ما زه درته وایم چې تاسو مونږ بالله خبرې واورېدې او اورو دا د لږ وخت کې مولانا صاحب بالله تقریر وکړو بالله خبرې نصایح وکړل راځئ چې په دې عمل شروع کړو بس دغه درته وایم نور خو ګورې هر چا ته پته